قلت ورته ویا ان صلاتي بشک من زما و نسکی او قربانی زما مال عبادت زما و محیاي او جن زما و مماتي او مر زما لله خاص د الله د پاره د رب العالمین چې پالون کې د ټول عالم دی لا شریک له نشته د هیڅ برخي والا داغه وبذلك امرت پدې سره حکم کړی شوی د ماته وانا اول المسلمین او اول زد ټول مسلمانانو نه ټول نړم به توحید والونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. مخي آيات مباركو کی الله جل شانه دا مضمون بیان فرمایل چې چا یو نه کی ځان سره اورز د محشر روړانو الله تبارک وتعالى غته لسچند زیات اجر او ثواب ورکړي او چې چا بدی روړانو د بدی سزا د بدی مطابق د ګناه مطابق به ملاويږي پچا به ظلم نکي او بیا دا چې زما محبوب پیغمبر تو ورته ووایه چې ما ته زما رب هدایت را کړی دی او صراط مستقیم لارې راته ښودلې ده چې هغه ملت د ابراهیم علیه السلام دی او چې هغه کلک و په توحید باندې نو هغه د مشرکانو نه اوس دینا قیما دین پوخ او کلک هغه څه شی دی او دغه سي د ملت د ابراهیم علیه السلام او عقیده توحید د دې صفات او خصوصیات هغه پیژندل پکار دي نو د کلک موحد او د کلک مؤمن مسلمان نخ بداوي چې هغه کې بدا صفت وي چې هغه د الله تبارک وتعالى د پاره دا خبره کوي چې الله بشک زما منز زما قربانی زما جن زما مرګ دا هر څه چې خاص ستاسو لپاره دی او بل د دې خبر شهادت ورکړي چې تاسو سره بل څوک شریک نشته دی نو فرمای قل ورته ویا ان صلاتي یقینا منزما ونسکی او قربانی زما مالی عبادت زما ومحیاي او جن زما ومماتي او مرغ زما لله خاص الله د پاره دی رب العالمین چې پالون کې د ټول عالم دی لا شریک له نشته هیڅ برخي والا داغ وبذلك امرت او پدې سره حکم کړی شوی د ماته وانا اول المسلمین او ز اول يم د توحید منن کنا توحید والونا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بشک منزما او قربانی یعنی مالی عبادت زما او جن زما او مرگ زما لله خاص الله د پاره دی دی دا د عقیده توحید حقیقت دی چې یو مسلمان منځ کوي بدنی عبادت کوي مالی عبادت کوي او د یو مسلمان ژوند دی او کده مسلمان مرګ دی لله خاص الله د پاره پاګه کی ور سره بل څوک شریک نه زکه دوانو جهان صدا مبارک فرمایي چې الحب فی الله والبغض فی الله
چې محبت ساتي نو هم خالص د الله د پاره ساتل پکار دی او چې بغض او کینه چا سره ساتي خالص د الله د دین د پاره د الله د دین د وجنه د الله د پاره پکار دی. او بل حدیث پاک کی دوانو جهانو سردار مبارک فرمائے من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل ایمانا. دوانو جهانو سردار مبارک فرمائے چې دا سلور صفات چې په کم انسان کې وي د خپل ایمان مکمل کو د ایمان تکمیل درجه ته ورسېدو. هغه سلور صفات کم یو دي من احب لله چې چا سره محبت کوي نو چې خالص د الله د پاره وي. یو سړی خپل بال بچ سره محبت کوي د الله د حکم د وجه نه وکړي. یو رشتہ دار سره صله رحمی کوي او تعلق ساتي خالص د الله د رضا د پاره چې دا د الله حکم دی چې د رشتہ دار سره صله رحمی کوه او خپل اقربو سره عزیز او اقارب سره حسن سلوک کوه دا د الله حکم دی. یو سړی خپل پچم گوند کی مسلمانانو سره او خپل گوندیانو سره خ تعلق ساتي دا غوي خدمت کوي دا غوي خیال ساتي دا غوي سره حسن سلوک کوي حسن معامله ور سره کوي او زړه کې دا د چې دا زما د رب حکم دی دا د الله حکم دی. نو دا دغه چې په معاشره کې چې د چا سره د تعلق راځي او د نسبت راځي او د اختلاط راځي نو هغه سره د زړه عقیدت او محبت ساتي او جذبه دا چې دا د الله حکم دی. نو الحب فی الله من احب لله چې څونه محبتونه دی خوا د خپل بیبي سره دی خپل اولاد سره دی خپل رشتہ دار سره دی خپل متعلقین سره دی نیت دا سړی او کې چې دا د الله حکم دی د الله حکم په تور باندې دا محبت وساتلی شي. یو خدا چې رب کائنات فطرتن د زینو رشتو محبت پسړی کی الله جل شانو په خپل باندې چولې دي او چې کم سړی د کم خاندان سره تعلق ساتي د کم کورنۍ سره تعلق ساتي کم رشتہ دارانو سره خونی رشتہ وي نو هغه سره فطرتن یو عقیدت او یو نسبت او یو محبت وی. کچره دغه نیت اصلاح وشي او کداغه محبت اصلاح وشي چې بيدا محبت خالص د الله رضا د پاره دی او کچره زمونږ استادو د معاشره مطابق دغه محبت په بدل باندې شي سرنګ چې زمونږ د معاشره د اکثر خلکو دا یو سوچ او فکر دی چې څوک ما سره مړی ژوندې کوي زبو سره کوم او که ما سره څوک مړی ژوندې نه کوي نو دا د پښتو ملک دی سره زو سره کوم نه نو دا جهالت دی دا شریعت نه دا جهالت دی. شریعت دا دی چې د الله رب العالمین د حکم مطابق خالص د الله د پاره من احب لله د الله تبارک وتعالى د محبت د وجه نه خپل رشتہ دار سره مړی ژوندې ساتل صله رحمی کول غم خادي کې شریک کېدل خبره کې پکار راتل دی ته وي د الله تبارک وتعالى د محبت د وجه نه چا سره محبت ساتل چې هغه تاسو سره کوي او تاسو سره کوي او په بدل کې هغه تاسو سره خګړه کوي نو دا خو تجارت شو دا خو رشتہ داری نشو دا خو صله رحمی نشو. چې چا سره ته تګ را تک په بدل باندې کې چې چا سره تګ را تک ته په عوض باندې کې او چا سره ته تګ را تک چې د عدل بدل په تور باندې کې نو دا خو تجارت شو دا خو صله رحمی نشو د رشتہ داری نه وي. رشتہ داری او صله رحمی دی ته وي چې هغه ستا طرف نه مکمل حقوق یو رشتہ دار ته ادا کیږي په خبره کې تپوس کې خګړه ور سره کې صله رحمی ور سره کې رشتہ برقرار ساتي که هغه طرف نه تا جواب ملاويږي او کنه ملاويږي دا غي مکلف ته نه ته د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق هغه سره خپل رشتہ قائم ساتي او صله رحمی ور سره کوي. دی ته وي الحب فی الله دی ته وي من احب لله د الله د پاره محبت دی ته وي چې پاغي کې بدل نه د الله د پاره محبت دی ته وي چې اغینا عوض تمنی د الله د پاره محبت دی ته وي چې سړی په جواب کې د هغه نه تګ را تک او د په جواب کې د هغه نه تحفه تحائف او خګړه دا دغه لالچ نه کوي دی ته وي چې خالص د الله د پاره محبت. نو فرمایي چې من احب لله وابغض لله دم دا چا سره بغض ساتي کی نه ساتي د الله د پاره یو سړی د الله دشمن دی د الله د دین دشمن دی
د دین اسلام دشمن دی، فاسق فاجر دی، کافر دی، مشرک دی، بدعتی دی، نو د هغه سره بغض او کینه سره دی د وجه نه ساتي چې ذات دا زما د رب دشمن دی، زما د پیغمبر دشمن دی، زما د صحابو دشمن دی، دی وجه نه هغه سره بغض ساتل دا عین ایمان دی، دا عین ایمان دی. نو لہذا وابغض لله، چا سره بغض ساتي نو د الله د پاره ساتي. واعطى لله، چا چې ورکړه کوي نو خالص د الله د پاره ورکړه کوي چې پاغي کې ذاتی مفاد او لالچ او منفعت پکې نه وي ذاتی. واعطى لله ومنع لله، چا یو شی نو ورکړي نو خالص د الله د پاره. نو دا څلور صفات نبی علیہ السلام فرمایي چا کې راشي فقد استكمل ایمان، دو خپل ایمان مکمل کو. نو ځکه فرمایي چې ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، بشک زما منز، زما قربانی او ژوند او مرګ لله خاص د الله د پاره دی. دا ټولونه اهم او بنیادی مسله ده، ځکه چې منز او قربانی، ژوند او مرګ او د هر څه کپدی کې معمولی د غیر شی براغي نو دا ټول څه ضایع شو. لہذا حدیث پاک کې راځي، تفصیلی حدیث مبارکه ده چې قیامت پر ورځ باندې ټول نړومبي 3 کسان راوستل شي او پاغي کې یو مجاهد وي، یو عالم وي او یو سخی وي. رب کائنات بدري ورنه بیل بیل تپوس کوي. مجاهد ته وایي تا ته ما قوت درکړو، شجاعت او بهادری می درکړو. هغه د سکو هغه یا الله ستاد دین د پاره ما قربان کړو او تر دې پر شهید شو. رب کائنات به ته فرمایي چې دا هر څه تا دې د پاره کړو چې خلک ما ته بهادر وي. هغه ته په دنیا کې ویل شوی د ما سره ستایس برخه نشته. بیا دغه سي عالم راوستل شي، تا ته ما علم درکړو، فهم می درکړو، پوهه می درکړو، خپل دین می درکړو. تاسو کو هغه یا الله ستاد دین ما بیان کړی د خلکو ته می رسول دي. رب کائنات به چې تا دې د پاره کړو چې خلک ما ته لوی عالم وي، علامه وي، زما عزت کی او زما چې توقیر کی. هغه تا ته ویل شوی دی ما سره ستا برخه نشته دی. او دغه سي سخی ته وي چې ما تعالی مال او دولت درکړو، تاسو کو هغه یا الله ستا په دین باندې، ستا د رضا د پاره، ستا په بندگانو می خرج کړی دی. رب کائنات به فرمایي چې تا دې د پاره خرج کو چې خلک ما ته سخی وي او ما ته مالدار وي. نو لہذا تا ته په دنیا کې ویل شوی دی تاسو ما سره اس برخه نشته. دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې ټول نړومبي دغه 3 قسم خلک دا په پړ مخ باندې جهنم ته ورځول شي. ځکه دا بنیادی خبره ده، روزمره په بنیاد باندې قدم په قدم، لمحه په لمحه هر مسلمان لره خپل ځان باندې یریدل پکار دی، د خپل د نفس اصلاح پکار دی او د خپل اعمال اصلاح پکار دی. دا څنګه چې زما د منځ، زما د قربانی، زما د عبادت او زما د مال خرج کول او زما د نیک اعمال، دا څنګه چې پدې کې د غیر او شراکت چرته نه چې دا چا په ځل کې دا يروي، دا د اخلاص نه خدا. مخلص مسلمان نه خداوي چې دی باندې کیم کوي یریږي بم. والذین یؤتون ما اتوا وجلت قلوبهم، هغه خلک چې نیک اعمالم کوي، صدقه هم ورکوي، د الله په لار کې مالم بهم یریږي یره. نو زړه کې دا یره کېدل دا د اخلاص نه خدا. او یو سړی جرأتمند وي، بهادر وي او جری وي، په خپل عمل باندې فخر کوي، په خپل نیکی باندې، نو دا د تکبر او د ریاکاری نه خدا. ریاکار سړی همیشه مطمئن وي په خپل اعمال باندې. او بل طرف ته نیکوکار انسان چې وي، نیک عمل بم کوي، د الله تبارک وتعالى د رضا کارونه بم کوي، بیا هم یریږي، زړه کې یو یره وي. نو دقه یره د اخلاص علامت دی چې دا څنګه چې زما د ټول اعمال چې ریاکاری کې را نشي، زما د سخاوت، زما د علم، زما د شهادت، زما د قربانی، دا څنګه چې ته ریاکاری کې را نشي. ځکه رب کائنات صمد ذات دی، بے نیاز ذات دی. زمونږ د مال او دولت ته، زمونږ د عبادتونو ته، زمونږ د علم ته، زمونږ د شهادتونو ته هغه ته هیڅ ضرورت نشته دی. صمد بے نیاز ذات دی. نو همیشه هر عمل بار بار د نفس محاسبه، مراقبه کول پکار، خالص د الله د پاره. قلت ورته ویا ان صلاتي بشک منزما ونسكي او قربانی زما، مال عبادت زما، ومحياي او جن زما، ومماتي او مرغ زما لله خاص د الله د پاره، رب العالمین چې پالون کې د ټول عالم دی. لا شریک له، نشته د هیڅ برخي والا داغه. وبذلك امرت، په دې سره حکم کړی شوی د ماته. وانا اول المسلمین، او اول زه د ټول مسلمانانو نه، ټول نړومبي توحید والونه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.